الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دا رمضان مبارک دا روجه فرض دا او دا ارکان د اسلام نا چې پنځه ارکان د اسلام پاغي کې دا یو رکن دی چې څوک د دې د فرضیت نه انکار کوي هغه کافر دی. د روزې مبارک فضیلت او د دې ثوابونه تاسو ډېر اوریدلي دي چې قرآن او حدیث کې د هغې ذکر شوی دی. د بخاری مبارک او د مسلم یو حدیث کې راغلی دی چې د جنت 8 دروازې دي او د یوې دروازې نوم دی ریان او په هغې به سیوا د روژه نیونکو نه بلې څوک نه ننوځي. یعنی حضور مبارک فرمایي چې دا دروازه خاص ده د روژهدارو دپاره چې چا روژه نیولې ده هغوی به په دې دروازه باندې ننوځي. د دې ریان معنا د سیراب د دروازې ته د سیراب ریان دا ځکه نوم کېښودلی شو چې الله جل جلاله به دې روژهدار ته د جنت په هغه نهرونو کې او د جنت په هغه میوو کې او ګلونو قسمه قسم کې دا بنده سیراب کې په دې دروازه چې دی داخل شي نو الله جل جلاله بدته دغه سیرابی د رزق دغه نهرونو دغه نعمتونو الله نصیب کی. د بل حدیث کې دام راغلی دی چې د قیامت په ورځ به د روژهدار د پاره د عرش په سوري کې درستخان وغوړولی شي او دی به په هغې طعام خوري لګیا بی او خلق به لا د حساب کتاب نه نه اوزګار شوي او دی به ناست وي او په هغې کې به خوراک کوي په مزه ښکلې مزېدار. نو خلق به وایي چې دا کسان څوک دي چې دا ښکلې مزېدار خوراکونه کوي او په مزه مزه لګیا دي او مونږه حساب کتاب کې نښتي یو د دې نه نه خلاص. وایي دوی ته به دا جواب ورکړی شي چې په دنیا کې دا هغه خلک دي چې دوی په دنیا کې روژې نیولې او تاسو به خوړلې نو دوی به د شپې عبادت کوه او تاسو به خوبونه کول. دا د حدیث مبارک مضمون دی. نو ګوره ډېر خلک به اوس دا د روژې نه نیسي، یو خو د عذر د وجې نه نه نیول دی، هغه خو په دې کې نه دی شمار چې بیمار وي یا بل څه وجې. خو داسې خلک چې هغوی روغ جوړ دي او هغوی روژه نه نیسي نو هغوی به مطلب دی چې د دغه نعمت نه محرومه حساب کتاب کې به نښتي او چې کم خلک روژهدار هغوی به الله تعالی دغه نعمت باندې منعم کې. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. د رمضان مبارک وی ټول کال د اول نه واله تر اخره پورې د جنت د ښایستوالي او د آرایست د مزېداروالي انتظام کیږي او د اخره پورې د جنت د اخري یعنی میاشتې پورې دا ښکلې کولی شي. او بیا حدیث کې راغلی دی چې د روژې اوله شپه راشي نو د عرش د لاندې د جنت د پاڼو نه په حور عین باندې یو باد روالوزي. دا کم حوري چې د جنت دي نو دی وایي خدای پاکه موږ له د خپلو بندګانو نه ښه خاندان نصیب کړي. دا حور چې موږ هغې خوشحاله یو
چې موږ هغوی خوشاله یو او هغوی په موږ چې موږ په هغوی خوشاله یو هغوی په موږ باندې خوشاله نو دا هغه خلکو ته نصیب کیږي چې کم خلکو روزه نیولې ده د روزو نیت چې د نیت په باره کې ضروری خبره تاسو خیال کوئ یو قسم روزه فرض ده د رمضان یو قسم فرض ده د قضا روزه یو قسم لکه فرض ده د نظر روزه نو دې کې د شپې نه نیت کول دا ضروری دي که د شپې نه بندنه نیت هیر شو او د خوراک سکاک نه کړي نو د زوال د ټیم نه مخکې هم نیت کولی شي تاسو خبر باندې پوه شئ یعنی که زوال ټیم نه مخکې د لا خوراک سکاک د سبا صادق نه دی خو نه دی کړي اوس نیت کوي چې زه داغه د نظر روزه شوه یا د قضا روزه شوه زما په ما باندې چې کومه پاتې ده او یا د رمضان روزه چې دا زما بس رمضان روزه نیسم به دا کافي دي خو نیت چې دی دا د زړه قصد ته ویلې کېږي نو که بنده د شپې نه د زړه قصد دا اراده وکړي چې یاره زه سبا له روزه کېږم نو دا کافي ده په خوله باندې نویت ان اصوم غدا لله تعالی من شهر رمضان دا ضروری نه ده خو که بالفرض ویلا په خوله باندې نو ثواب هم زیات شو ډیره بهتره شو که په عربی کې نه ورځي نو پښتو کې د بنده ووایي چې زه سبا له فرض روزې نیت کومه د الله دپاره باقی که بنده لکه پېشمني ته راپاسي او دغه پېشمنۍ په د اراده د روزې باندې کوي دام نیت دی ځکه چې دا نیت د دې دی چې یاره زه دا پېشمنۍ کوم چې سبا زه روزه نیسمه نو روزه بغیر د نیت نه صحیح کېږي نیت پکې خامخا ضروری دی